السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د اردو د خوشخطۍ لپاره چې کوم بنیادی لاینونه او کنه هغه موږ ذکر کړو شپږ. یو الف د بره سایډ نه ښکته طرف ته، بیا د ښکته سایډ نه بره طرف ته، بیا سیده لاین پروت لاین چې د ښي طرف نه ګس طرف ته، بیا د ګس نه ښي طرف ته، بیا ګولایي د ښي طرف نه ګس طرف ته او د ګس طرف نه ښي طرف ته. دا شپږ بنیادي لاینونه وو. او چې د دویم سبق به شروع کېږي. صحیح ده جي؟ او په دې باندې به د پریکټس زیات کول غواړي. بس مونږ دویم سبق شروع کوو. په دې کې د ټولو نه اول خبره دا ده چې کوم چې اولنی سټیپ و په هغې باندې چې کوم حروف دي هغه به ولیکو. په دې باندې به پریکټس کول ډېر لازمي وي. اوس موږ الف ولیکو. په دې باندې کم از کم 3-4 منټ چې دی هغه پریکټس وکړی شي. بس دا به الف موږ ولیکو. دا سیکنډ سټیپ دویم کوم چې د لاندې طرف نه بره طرف ته الف لیکلی کېږي. بس دا موږ لیکو. کاف په کاف کې اولنی سټیپ راغی او کوم چې موږ د لاندې د با دا شکل وکړو دا دریم سټیپ دی. نو کاف چې لیکلی کېږي اول به الف ولیکو، بیا به با ولیکو، د دې نه به جوړ شي کاف. لام لام کې به الف ولیکو 5 قطه او بیا به ورسره پنځم سټیپ چې دی هغه ولګو. د ښي طرف نه ګس طرف ته چې کومه ګولایي ده کلاک وایز سرکل به جوړ کړو. دې نه به لام جوړ شي. الف او نون چې یو ځای کې د دې نه جوړ شي. میم د میم د لکۍ چې کوم ده د اولنی سټیپ دی د بلې نه په ښکته باندې دا اولنی سټیپ. دا ټول هغه سټیپونه دي کوم چې موږ په اولني سبق کې چې دی هغه تاسو ته بیان کړي. بړیا کې څلورم سټیپ بیانېږي. هغه څلورم سټیپ موږ ولیکو په بړیا کې د ګس طرف نه ښي طرف ته. دا الف بره سر او لاندې سر به بلکل نری وي. صحیح ده جي؟ بس دغه اولنی سټیپ به ټول لیکو. دا دویم سټیپ د لاندې نه بره طرف ته با الف، جیم الف یا با لام کې هم راتلی شي. با لام ولیکو نو په هغې کې هم اولنی سټیپ هغه استعمالېږي. سین الف، صاد الف، داسې مختلف ټکي راځي چې په هغې کې د لاندې طرف نه بره طرف ته هغه الف استعمالېږي. اولنی سټیپ هغه شان دي. اولنی سټیپ اوس کاف او اولنی او دریم سټیپ استعمال شوی دی. په دې کې اوس دریم سټیپ استعمال شوی. با تا ثا یا پا تا دا ټول چې دي دا دریم سټیپ. فا د فا قاف او د واو سر دا به بالکل یو شان دي. فا قاف واو د دې سر به بالکل یو شان دي. لاندې کوم باډي چې ده دا بالکل د با په شان دي به راځي. د با په شان دي. او بړیا دا څلورم نمبر سټیپ دی. بس د کلاک وایز سرکل د ښي طرف نه ګس طرف ته. قاف دا ټول پنځم سټیپ دی. صحیح دی؟ لام دا کلاک وایز سرکل دی. د
ښي طرف نه ګس طرف ته نون شیپ کې څنګه چې موږ نون لیکو په هغه طریقه کار باندې دا دی. جیم په جیم کې شپږم نمبر لاین چې دی هغه استعمالیږي. شپږم سټیپ انټي کلاک وایز یعنی د ښي طرف نه ګس طرف ته سرکل. د جیم منځ او اخیری سر دا بالکل یو شان دی راځي. د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ورسره لایک کړئ او انشاءالله درېیمه ویډیو چې ده هغه به حروف تهجی پوره لیکو، د هغې نه پس بیا په قد سره لیکو. ډېره مننه، جزاک الله.